راځي چې بایزید بستامی رحمت الله علیه یو عجیب واقعا وورو چې هغه مبارک دنیایي ظاهری علم کې دومره مهارت نه لرلو خو سره دا غینا هغه مبارک چې کم دی د یو عیسوي مولا سره یو مناظره کوي په هغه مناظره کې چې دا عیسوي په څومره اعتراضونه کوي تاسو جوابات توري چې د دنیا یو مولا د جوابونه نشي کولای سوا د داسې یو نر پیر نه چې دغه پیر را جوابات کړي او په یو مناظره باندې زرګونه او لکونه عیسویان مسلمان کړي دی ایمان راوړل دا مبارک فرمایي په خپل چې لخانه کې ناستما القا راته وشوه وما تویل شو چې د نصرانیانو د عیسویانو اختر دی میله ده د نصرانیانو لباس واچوا سر باندې هغه صلیب چې کم دی داسې یو نشان هم داسې جوړ کا ولی کدا جامع وانه غوندې دا صلیب نشان جوړ نه کې بیا تاسو نه پریږدي د عیسویانو هغه مندر ته نو ځان د هغې په شکل کا وی ما وی چې دا به د خدای د طرف نه القاوي کدا به شیطان وسوسه را چولې سي نه چې گمراه مې نه کی وی ځان مې غلې کا وی بیا راته القا وشوزل کی اولیاء او تزړه کې القاګانی کیږي الهامات کیږي چې پاسې ګرا کارو کا وی بیا مې وسوسه شو چې دا شیطان القانی سپته لګي گمراه مې نه کی خو دا القا بار بار راته کېدا اخر پوه شوم چې یاره دا القا رحمانی نه دا شیطانی نه دا پدې کې څه مقصد دی د عیسویانو لباس مې واچو هغه صلیب مې ځان سره جوړ ک نیغ د عیسویانو په اختر وردن نشو لکونه زرګونه عیسویان په اختر کې راغونډي د نصرانیانو یو مولا پاسې د اوس تقریر کوي یاره چې څنګه خپل خطبه وای په دې درمیان کې بایزید بستامی رحمت الله علیه اولیاء سلور قسمه توجه لري یو توجه ته توجه سلبي وای هغه چې کله عالم ته متوجه کینو د مولانا هر څه یاد وباسي انځری مولا صاحب رحمت الله علیه کرامت د امیان صاحبانو ما تډیر بیان کړی دی چې یو مولا ور تډیر په دباب باندې راغی او کله هغه سار جمع تو سټیم تروته وی تاسو د لک جمع توړند کې د مانځنه رستو بیا خبري ور سره کو نو چې جمع توړند کا هغه ورته شاله خوانه سلبي توجه وکړ نو قران ته یاد وېسته نو چې یاد تی اوته بس په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس شروع ک نور ته لار ورکه شو چې اوس په دویم کې څه شی وې نو چې سلام یې وګرځو انجینی مولا صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښتا چې راځه غلې بحث مباحثه ته او تاسو بزرګان اولیاء سره مباحثه نشي کېده خداوند کریم دې داسې کمال منګو تاسو ترا کی اولیاء او پاکان چې کم دي هغه د سن خالی خلق نه دي هغه بیل داسې توجه دی لري چې سلبي توجه درته کوي چې داسې کمال لري ختمي درنه اڑے صاحب رحمت اللہ علیہ رسوات سے مریدو او سرکانوں میں سے بیداڑے سے مریدو او انذری ملا سے د سرکانوں د میں سے مریدو او دامان بابا جی چې کم نه دا د انذری ملا سے مریدو عبدالرشید بابا جی چې اوس کم ژوند دی دا د دامان بابا جی مرید دا وګړه سلسله ده هغه اڑے صاحب رحمت الله علیہ ته شینوار یو مولا اورر په دباب باندې راغی وې ما سره مناظره وکړه هغه ورته وی کزه درځم ما سره ډیر شیخان دي تکلیف بشه تراشه هغه چراغه د جمعې ورځ وا اډې صاحب رحمت الله علیه مریدانو توای دا په منبر کې نه وای غټ مولا دی چې موږ ته تقریر وکي اډې صاحب رحمت الله علیه راغی لاندې ورته کې ناست سلبي توجه ورته وکړه مولا بسم الله ویله خطبه یاد وته نور ورته سنو یاد حیران پاتش هر څه یاد و ډېر ټیم ناس د حیا د وجه نبی ادبی ډېر معافي داغه مشهور مولا د شینوار نه په منبر باندې تشمیتیاز لاړي اډې صاحب رحمت الله علیه ډېر خفش مریدانو ته زید باندې غسل وکي زما جامع ورته روباسي وروای غوندي بیا یې راوست په منبر کې نو ویزو سمقد شینوار مولای کینا خدای اولیاء مقابله مکو دا نشي کوله چې په منبر کې نه سنو بیا اقشان تقریر وکړه چې خوري مشهور مولا وکنه نه د مانځنه رسته د اډې صاحب رحمت الله علیه نه معافي وغوښتا عرض می دا کو چې بایزید بستامی رحمت الله علیه سلبي توجه ورته وکړه د نصرانی مولانا خطبه یاد وته هیڅ یاد نه دي اس ویل نشي په خپل باندې سره بس خاموش ولاړ دی پوه شو خوري خيار دی आवाज یو که شور جوړ شو په خلکو کې رعایت توی نصرانیانو ته شور ما شور ما جوړوي پتا سو کې یو شخص محمدی را د نشوي دی چې د نبی له صلوات و سلام امتی دی او داغه د وجنه زما خپل بند شوی د زنه شمغه معلوماتو کې محمدی وباسي بایزید بستامی رحمت الله علیه وی زغل شم چې اوس میونه پیژني خلکو شور جوړ کا دباونه شروع کړه چې دا محمدی څوک دی ځان دی وخی منګ به وژنو دا بو کو هغه بو کومه ځان غلې کړي
نصرانی مولا ورته وی شور مکوي دا محمدي او زما معلومه شمه اعلان وکړه اے محمدي چې ارسو کې محمد رسول الله درته په خاطر کې پیش کوم دا غل لحاظو کو ځان راته وخایا بایزید بستامی رحمت الله علیه وی زما غیرت په جلال کې راغی چې اوس محمد رسول الله په وسیله کې پیش کړي اوس ولې ځان پټ کم کمه د سر خطر مم ځان مخکاره کوم پاسې دم صلیب می نیغ نیولې ده او د عیسویانو جامع می چولی په دوکه د نشوم ورته پاسې دم مایزه محمدی ما نصرانی مولا را توي او درېګا زه در باندې چنه اعتراضات کوم نصرانیان غصه دي دباو شروع دي چې مونږ وژنو مولا ورته وای ناسې نشي وژلې زه به سره مناظره کوم چې مې پړک کله مونږ دین تراوا وخت خره کراوا نه وخت نو بیا یې مړ کوي او کوم پړکړې نه چې ګوري به دی ونه کوي دې چې دومره باتور دي چې زمونږ عیدګاه تر دن نشوي دي پرې د سره زبا حس کوم بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته وای مولا ګل اعتراض وکاو چې تاسو اعتراض یې زبا جواب درکوم اوس هغه اعتراض کوي اول اعتراض دا کوي وایا بایزید هغه یو شی سره چې دویم نه لري بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته وای دا رب ذل جلال ذات دې چې پالم کې دویم نه لري وایا بایزید بستامی هغه دویم دوسه شی چې دریم نه لري د مبارک ورته جواب ورکړي هغه ورځ او شپه دي چې دریم نه لري هغه ورته وای هغه درې شي نه څه شی چې څلورم نه لري بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته وای عرش دې کرسی دې او قلم دې چې څلورم نه لري هغه ورته وای بایزید هغه څلور شي نه څه شی چې پنځم نه لري مبارک جواب ورکړي تورات دې انجیل دې زبور دې قران دې لوی کتابونه دې پنځم نه لري او ورته وای هغه پنځه شي نه څه شی چې شپږم نه لري مبارک ورته جواب ورکړي هغه زمنګ په دین کې پنځه منځونه دي چې شپږم نه لري فرض دي کړ وای هغه شپږ شي نه څه شی چې هم نه لري بایزید رحمت الله علیه جواب ورکړي هغه شپږ ورځې دي په کوم ورځو کې چې خدای تعالی زمکه او اسمان پیدا کړی دي رب ذل جلال فرمای ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام اسمانونو او زمکه او ما بین څومره اشیاء چې دي دا موږ په شپږ ورځو کې پیدا کړی دي دا ته چې اعتراض کوي چې شپږ څه شی دي چې اوم نه لري دا هغه شپږ ورځې دي چې زمکه او اسمانونو او اشیاء ورکه پیدا شوي دا نصرانیانو مولا اعتراض کوي وایا غو شي نه څه شی دي چې اتم نه لري مبارک جواب ورکړي او اسمانونه دي چې اتم نه لري رب فرمای خلق 7 سماوات طباقا و اسمانونه طبقه طبقه پیدا کړی دي اتم نشته راهب اعتراض کوي وایا غات شي نه څه شی دي چې نه هم نه لري مبارک جواب ورکړي هغه د عرش اته او چتون کې فرشتي دي دا قیامت پر ورځ باندې رب فرمایي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 دا قیامت پر ورځ باندې بعد عرش د رب چې کوم دی دا اتو فرشتو بارکړی پوغو باندې لاندې بور لاندې اتو فرشتي او د خدای د عرش په داغې د پاسې دا هغه اتو فرشتي دي چې نه هم ورسره نشته جوابونه تا ګوره څومره د عقل او سخت اعتراضات دي او د مبارک ګیریږي نه جواب ورکي ورته وای هغه نه شي نه څه شي چې لسم نه لري د مبارک ورته وای دا د صالح علی السلام نه قوم لري چې هغه ټول فساد کوونکو رب فرمای وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون فقاریه کې نه قبیله چې هغه به فسادونه لټول اصلاح نه کوله هغه نه قبیله دي دا لسمې نشته وای ورته چې هغه لس شي دي چې هغه یو لسم نه لري مبارک جواب ورکړي دا زمنګ په حج کې چې څوک د تمتع نیت لري د تمتع حج نیت لري او د قرباني وسینې نو درې روزي بالتونی سي او اور روزي بکور کې ونی سي 3 فی الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كامله درې روزي په حج کې ني سره قرباني په عوض کې لو روزي بکور کې ونی سره فرمای دا لس پورا روزي دا د غلس روزي دي چې ولسم نه لري هغه ورته وای هغه یو لس شری چې دولسم نه لري مبارک جواب ورکړي هغه د یوسف علی السلام په خوب کې یو لشین لیدلو چې انی رأیت 11 کوكبا
ما یول استوری اولیدل والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین او انور اس پگمی می اولیدل چه ما تی سجده کولا نو آگا یول سرون دا یوسف علیہ السلام دی وایا آگا دولست شیری چه در لسم نلری دا مبارک ورطا وایا آگا دولست میاشتی در لسم نلری ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا دا خوی پنیز بانی میاشتی دولست میاشتی در لسمی نشتی وایا آگا در لست شیری چه سوار لسم نلری وید یوسف علیہ السلام یول سرون دی یوی پلار دی یوی مور دا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین نور اس پگمی می مولی دا چه سجده کولا یول استوری دی یو نور دی یوس پگمی دا در لست راہب حیران دی چی یرا یویم دویم دا آغی جواب ورکی دولری دریمی نشتا دا آغی جواب در لسو تورسیدم بایزید نگیریگی رازا دا سوال لگ بدل که پا یو بل شکیگی طرز بدل که ورطا اوس ورتوائی وایا بایزید اگا کم قوم دے چی رشتے ویلی جہنم تا تلے او چی دروغی ویلی جنت تا تلے دے دا کم قوم دے دے ورتوائی دا دا یوسف علیہ السلام غورنو دروغی ویلیو چیرا زمان رور شرم خوڑلے دروغی ویلیو خو خدای ورطا بخن اوکلا جنت تلاڑ او هغه قوم چې رښتیا ویلي جهنم ته بځي هغه تاسو عیسویان او يهوديان یې ولی عیسویان وایي چې قالت اليهود يهوديان وایي ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء يهود وایي چې نصرانيان بی دین دي نصرانيان وایي چې عیسویان بی دین دي دوړ يهوديان بی دین دي په خپل کې خو یو بل ترشتیا وی کنه رښتیا مو ویلي دي خو ټول به جهنم ته ځي اتا سو یاد حیران شو وی اوس ورنا علمی انداز کې تپوس کئ وستا قران کې یو آیت راغله چې والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا د دې ترجمه صدا مبارک جواب ورکئی والذاریات ذروا مراد د دین هواګانی دي رب وې زما د قسم می پاغا واګانو باندې چې پچلې دلو سره پچپو چپو چلیږي او مراد د فالحاملات وقرا مراد د دینا د اوبو ډکی ورېزې دي رب وې زما د قسم می پاغا ورېزو باندې چې اوبو حاملې کړي او ډکی کړي دي په بارولس او مراد د فلجاریات یسرا مراد د دین چې کوم نه کشتهګانی دي رب وې زمانه پاغلوې بیړېګانو باندې قسمونه چې په بحر کې رواني او المقسمات امرا او د مراد د مقسمات ناغه فرشتي دي چې د شعبان په پنلسی باندې د خلکو رزقونه تقسیمای الله وې زمانه پاغه فرشتو قسم چې خلکو رزقونه تقسیمای دای مراد يهودي بیا نصراني مولا غلش اوس بل اعتراض پې کوي ورتوای چې هغه څه شی دی چې پاغي کې سا او روح نشته دی او خدای تعالی ورته د نفس او د سا نسبت کړی دی مبارک جواب ورکړي هغه سبعی دی رب وی والصبح اذا تنفس زما د قسم می پاغه سبعی باندې کله چې سارا کاږي یعنی سبعی روخي دا سبعی دی هغه په اعتراض کوي وایا هغه سوار لسینه کم یو شی دی چې هغه ته خدای تعالی چې خدای تعالی هغه ته د خبر ورکولو اعزاز ورکړي دی هغه سوار لشین سری بایزید رحمت الله علیه ورته یو اسمانو ندی او وزم کړي فقال لها وللارض اتيا طوعا وكرها قالتا اتينا طائعين خدای تعالی ازمکتا او اسمانو ته ټول ته وی په خوخی کې پېتات سره کې پنا خوخی اتیان مکوي نو دې ټولو جواب ورکړي چې الها په تابعداري باندې من قانی وتا تا چې تاسو خدمت وي تاسو امر من بداغه موافق چلیګو هو اسمانونو دا جواب ورکړ او زمکم دا جواب ورکړ دا سوار لسوا اسمانونو وزمکی اپوی شو چیرې په علمي سوالونو کې مګیر نه شرازه او عقلي سوالونه نور ور باندې وکا ورتوای به یزید رحمت الله علیک هغه کم قبر دې چې خپل مړې په خېټه ګرځولې مبارک جواب ورکی دا د یونس علیہ السلام مېره د یونس علیہ السلام مېره فالتقمه الحوت وهو ملیم نو یونس علیہ السلام په خېټه ګرځاو په دریاب کې کړ اور توای وای هغه کمی اوبدي چې نه د اسمان نه ورېدلې دي نه د ځمکې نه راوتلې دي ورکه جواب دا کمی اوبدي چې نه د اسمان نه راوړېدلې او نه د ځمکې نه راوتلې دي بایزید رحمت الله علیه ورتوای دا هغه اوبدي چې سليمان علیہ السلام بلقیس ته لېږلې څنګه
دا اسونو ته منډه ورکړه کله چې اسونه ګرم شونه د پوزونه یو پرشاره وته دا هغه پرشانه او به جوړ کړی د بلقیس ته ولېګلې چې نه رشدا سه او به پیدا ک چې نه د اسمان او بینه د زمکی او بی دا هغه او بدی چې د اسونو د پوزونه جوړی شي دا غیر تپ نه جوړی راهب ورته وایغه سلور شینو خایا چې د مور د خېټ نه پیدا نه د مور د خېټ نه پیدا دی او نه د پلار د شانه سلور شین دی د مور د خېټ نه پیدا نه دی او د پلار د شانم پیدا نه دی دا څه شی دی بایزید رحمت الله علیه پیر دی خادی وی پیران علم نه لري جوابونه د پیرانو ته ګوره د مناظره ده کنه د عیسویانو سره بایزید رحمت الله علیه پیر سی ورته وای هغه یو اسماعیل علیہ السلام د هغه ګړو کله چې داغه په عوض کې ګډ حلال شو ا جنتی ګډو نه د پلا مور نه پیدا او نه د پلار د شانه پیدا او بل دار صالح علیہ السلام خو صالح علیہ السلام ته چې کوم خو خدای تعالی را لګیو او بل آدم علیہ السلام دی حوا بیبی دا هغه نه د مور د خېټې نه پیدا دي نه د پلار د شانه دا سلور شي نه دي چې دا نه د مور د خېټې نه دي نه د پلار د شانه راهب ورته وای د ټولو مخکنه چې کوم وینه پزمکه توې شوی دا هغه د چا وینه دا بایزید رحمت الله علیه ورته وای هغه د حابیل وینه دا چې قابل وجلو د آدم علیہ السلام دو زامن قابل را پورته شو او حابیل یې وجه راهب ورته وای هغه څه شي چې الله تعالی پیدا کړو او بیا یې په خپل په تجارت باندې او په بیع واخست پیدا یې کو او به خریداری ور سره وکړه دا څه شی دی بایزید رحمت الله علیه ورته وای هغه د مسلمان نفس دی خدای تعالی دا نفس پیدا ک او بیا په تجارت باندې واخسته ورته وای ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه خدای تعالی د خلقونه نفس او مال خسته پدې چې په عوض کې به جنت ورکړي تبا مال او نفس قربان کړه الله په لار کې نو خدای به جنت درکړي دا دغه نفس د خدای پیدا کړی دی بیا په بیرته خسته په جنت باندې راهب ورته وای هغه کوم आवाज دی چې خدای تعالی پیدا کړی دی او بیا په خدای بدی بیان کړی دا ودا د خر आवाज دی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر خامہ خبت आवाज په आवाजونو کې د خر आवाज خدای پیدا کړی دی او بیا پیرت کړی دا د خر आवाज یادی راهب ورته وای چې کوم مخلوق دی چې الله پیدا کړی دی او د هغه د لویوالو نه خلک یې رولې دي خدای پیدا کو خلک یې رول چې ګوره دا ډېر غټ شی دی او ځان ته ساتي بایزید رحمت الله علیه ورته دا د خزو مکر او فریب دی رب فرمای ان کیدکن عظیم هغه بادشاہ ورته وی خپل بیبي ان کیدکن عظیم یقینا اخذ استاسو فریب ډیر غټ دی دا هغه د خزو مکر دی راهب ورته وی کم شه دی چې الله تعالی پیدا کړو بیا خپل داغه باره کې پوښتنه وکړه پیدا کړم خدای دی او بیا تاسو کوي چې دا څه شه دی بایزید رحمت الله علیه ورته وی دا د موسی علیہ السلام امصاد رب پیدا کړو بیا ورته وی ما تلک بیمینک یا موسی دا لاس کې څه شی دی پیدا کړم خپل د تاسو نه کوي راهب ورته وای په خزو کې د ټولو نه زیاته بهتري خزي کمی دي او د ټولو نه بهتر دریابونه کم دي بایزید رحمت الله علیه ورته وای په خزو کې بیبي حوا رضی الله عنها خدیجه الکبرى بیبي عائشه صدیقه آسیه بیبي فاطمه الزهرا بیبي مریم رضی الله عنها دا پاکي بیبيانی بهترینی او په دریابونو کې غوړه دریابونه جیحون دي سیحون دي دجله دا فرات دي دریای نیل دا دریابونه بهتر دریابونه راهب ورته وای په 12 میاشتو کې غوړه میاش کما ده او په شپو کې غوړه شپه کما ده مبارک جواب ورکړي د رمضان میاش غوړه ده او شب قدر ليله القدر بهتر هغه په اعتراض کوي وای بهتر غر کم یو ده او بهتر ساروي کم یو ده بایزید رحمت الله علیه ورته وای په غرونو کې بهتر غر کوی تور ده او په سارو کې بهتر ساروي اس ده راهب ورته وای وسو اعتراض وی وای هغه وونه دا 12 څنګه دي پار څنګه کې 13 پانی دي پار پانه کې 15 ګلونه دي او دا 15 ګلونه دوه نور تدي او درې سوري تدي دا څه شی دی اوس عقلی سوال اورخه ایو ونه دا 12 څنګه دي هر څنګه کې 13 پانی دي پار پانه کې 15 ګلونه دي او پا 15 ګلونو کې دوا نور تدي او دا درې ګلونه سوري کې په دوه نور لګي او په درېونه لګي د مبارک ورته وای دغه اون چې دا کال دی دا 12 څنګه 12 میاشتې دي پار میاشت کې چې 13 پانی دي نو 13 ورځې دي
پارا پانا کې 5 ګلونه دي، نو هر ورځ کې 5 منځونه دي، نو دا 2 منځونه د ورځې رڼا ته کېږي او 3 منځونه په تیاره کې کېږي. یا رسول سبحان الله لګوي په شوق. بایزید بستامی رحمت الله علیه علم نه کنا عقلی اعتراضات دي د عیسوی سره مناظره ده، یو پیر صاحب کړي ده، نو عجیبه مناظره ده. بایزید بستامی رحمت الله علیه چې جواب ورکا، نو بیا ورته سوي ورته وای چې هغه کم یو شی دی چې پاغي باندې حج فرض نه دی، خو چې کله بیت الله شریف ته ورسېد نو طواف یې نه وکړ. دی ورته وای دا د حضرت نوح علیه السلام کشته ده، حج په نه دی فرض، خو چې کله په اوبو ګرځېدا چې خانه کعبه ته رانږدې شو، نو نوح علیه السلام کشته هم د کعبې نه طواف وکړ. دا کشته راهب ورته وای وای خدای تعالی څومره رسولان پیدا کړی دي او څومره نبیان پیدا کړی دي. بایزید رحمت الله علیه ورته وای صحیح علم اندازه خدای تعالی ته، خو موږ ته شریعت نه دومره معلومه ده چې 1,40,000 زیاتو کم انبیا او 313 رسولان. بایزید رحمت الله علیه چې جواب ورکا ورتا، اوس هغه ورته وای هغه څلور شیونه کم یو دي چې د هغې بنیاد یو دی، لیکن خوند او رنگ مختلف دی. دا څه شی دی؟ د مبارک ورته څلور شیونه غوږونه دي او سترګې دي او پوزه ده او خوله ده، بنیاد یو دی یو انسان کې دي، خو لیکن خوند او بوی کې فرق شته دی. د غوږونو د اوبو خوند تریخ دی، د سترګو د اوبو خوند مالګین دی، د خولې توکانې خوږې دي، د پوزې د اوبو خوند تریو دی. دا شی نه. راهب ورته وایي وښایه چې خر په خپل آواز کې څه وایي. اوس دی مولا نرشد دې جواب دی ورکی چې دا خر رمباړه کوي، نو دا په آواز کې څه شی وایي. دا د اولیاءو نه بغیر بل چاته علم نشته. بایزید رحمت الله علیه ورته وایي چې خر په آواز کې وایي لعن الله العشار، خدای تعالی په پاټکیانو ټکسونو والا باندې لعنت ورولې دی. لعنت د خدای په پاټکیانو باندې. دا کم پولیس چې سرکاري عہده نه یو د ځان نه د خلکو نه پیسې اخلي ټکسونه، دغه عشاریان دي، په دې باندې لعنت. او په مسلمانانو کې د دین سخت عذاب د بل چا نشته. او په افغانستان کې خو پاټکیان تاسو پیژنده په خو هغه پاټکیان دي چې شریعت او واقدار او قاضي او امیر نه دي مقرر کړي، ځان نه پیسې ټولي او خلکو نه پیسې خریدا، پاټکیان عشار. راهب ورته وایي چې سپه په خپل आवाज کې څه شی وایي. بایزید رحمت الله علیه جواب ورکړي ورته وایي ویل لاهل النار من غضب الجبار. دا ورته وایي بهرحال اخر کې وایي چې وایا اوخ په خپل تسبیح کې سوی او حسبی الله وکفى بالله وکیلا. طاووس په تسبیح کې سوی الرحمن العرش استوى وی. وایا بلبل په تسبیح کې سوی سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. په اخره کې کله نصرانی مولا راګیر شو او نور ورسره لاره پیدا نشوه، ویره زمان اور سوالونه خلاص. بایزید بستامی رحمت الله علیه ورته وایي دا دومره 19 اعتراض تا وکړو، ما جوابونه درکړه. صحیح دی؟ نصرانی مولا وی چاو وی یو اعتراض در باندې کوم، جواب بوسترا کې وی سید وی کرا دینه کپړ به ایمان براوړې وی او راوړم. وی وایا کله چې جنت دروازې ته زنجیر پروت وي او هغه ته وغټه تاله پرته وي، دا هغه زنجیر د تالې چابي څه شی دی؟ نصرانی مولا غیر شو، جواب نشته. خلکو شور جوړ کا، عوام ته وای شور ما جوړوي، زه تاسو نه یریږم، کټول وعده کوي چې صحیح جواب ورکا او ایمان راوړونو جواب ورکوم. نصرانیان ورته ورکا جواب، وی جواب دار چې جنت د دروازې د تالې د زنجیر د تالې چابي دا کلمه ده چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، دا کلمه چابي ده. نو په یو کلمې لستو سره چې څومره زرګونه لکونه خلق عیسویان په هغه مندر کې راغونډو او یا په هغه ذکر راغونډ شوي، ټولو ته خدای تعالی ایمان نصیب کړ.